बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लرم چې تاسو ورو جوړ خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو سوات ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعیا موږ ته شوې ده ترز ویره پسې د خپل ترز ویره ډیره زیاته به دردي سره قتل کړ دې ولې قتل کړ دې واجه سوا ګناي سره کړی و دوستانو د باره کې سټول معلومات په ویډیو کې شریکو او کتا سټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړم مو ویډیو ځان تر اخره پورې ګوري او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي او د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو دا واقعه ده سواد دا چې ترز ویره پسې د خپل ترز ویره ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل کړی دوستانو دوی میانځ کې د جایداد تنازع شروع وه خو ډېرې ځای باندې دوی بار کرکټ ګراوند کې وران شوي دي او چې کوم ترز وي صاحب په باډي باندې تماچا وه هغه تماچا راایستلې دي او خپل ترز وی یې ایښتې دي هغه پولیسو ته خپل بیان کې ویلي چې ما د غزه خپله څه دښمني نه وه خو مونږ کورونو خپل کیسه نه لګي وه مونږ یو بل څه خبرې نه کولې او هغه د کرکټ ګراوند کې څه خبرې باندې مونږ وران شولو ما تماچا راویستله ما دغه څه کرکټ باندې څه ورانه نه وه خو چې کومه ډاکه مې ورته د جایداد په تنازع باندې وه هغه راته شیطان مضبوط ته راوستله او ما غوسې کې د الګ ویشتلو دوستانو وینې کې وفا ختمه شوې ده مونږ لږې غونډې ځمکې دپاره لږ غونډې جایداد دپاره خپله وینه پردي کو او پردي خلک چې دي هغه خپل کو چې هغه مونږ کار نور هم خراب کی خپلو سره دښمني کول دوستانو ټولنه غټ ګناه ده ما حساب سره چې وینې سره جنګیږي او قتل عام کوي نو دوستانو دې نه غټ عذاب مونږ باندې الله تعالی طرف نه وسوي اور دواړه ورونه یو الوات په جیل کې ده بل په قبر کې ده اوس که دوی خپل کې سره روغه وکړي د روغې باندې څه چې لږې غونډې ځمکې ټوکړې دپاره دوی یو بل سره نفرتونه پللي وو او هغه نفرتونه نن دې حد پورې لاړ دی چې یو الوات په تورو تمبو شاته ده او بل په ګور کې ده دوستانو دې باره کې تاسو سره رایه ده کمنټ سیکشن کې خپل رایه اظهار ضرور وکړئ والسلام